د دواړو جهانو مبارک سردار چې د هغه دعا په خپله مستجابه وه. خلک د نبی علیه السلام مبارک د دعا غواړي او نبی علیه السلام مبارک عمر فاروق ته وایي ورکې ګورې مونږ په دعا کې هېر نه کې. دې نه معلومېږي دا چې کوم سړی عمرې له حج د دې دعا ته غواړي دعا به ته یې غواړي چې ته دې خبرې چې دي که نه او لږ ورسره یو فوټې وځه په دې ښکار کې دې پاک ځای له روان دی لږ سفر ورسره معمولي غوندې وکړه او دا ورته ووایه چې ورکې ګورې مونږ په دعا کې هېر نه کې. ولې د ده دعا هم قبلېږي چې کوم ځای له روان دی هغه ځای له دعا د قبلېدو او چې کله واپس راځي نبی علیه السلام مبارک چې به کله د سفر نه واپس راته هر سفر نه اخو به د مبارک د حج سفر به او د جهاد سفر به نو صحابه څه کوي چې دا ماشومان به له د کور نه بار استقبال له تلل د کلي نه بار او مثلا دا ده چې حاجي له لږ غوندې د کلي نه بار استقبال د تلل پکار دي. د دعا چې دی راغلي او کور ته نه رسېدلی یا د دنیا کاروبار یې نه شروع کړی دعا قبلوي او چې دی کله راشي ورته په خپله ووایه چې وروره ما ته د بخښنې دعا وکړه. دله هم پکار دی چې مسلمانانو ته د بخښنې دعا وکړي. نو کور نه چې بیا دی خپل رشتهداران یا په جومات کې راغونډ کا او دعا ورسره وکړه. کله خیرات دې د وسته کېږي مختصر لکه سفر دې سړی ځي مختصر خیرات دې هم سړي وکړي بیا دې دی لاړ شي حاجي کیمپ ته چې لاړ شي هغې به ورته ووایي چې ته راځئ یو مخصوص ځای ته به هغې بوځي نو هلته به څه چل کې هلته به ته خپل احرامونه برابر کې لاول یو څادر د پرتوب په ځای به تاو کې او بل څادر به د کمیس په ځای تاو کې کم څادر چې د پرتوب په ځای باندې تاو کړي میانې به پې برابر کې فټ به کې پې او چې کم ستا ضروري سامان دی پیسې دی یا ټیکټ ته دی یا د میانې په جیبونو کې کېده یا یو بل رکوټې غوندې بیګ هلته خرڅېږي ځان سره واخله او په هغه رکوټې بیګ کې خپلې پیسې او یا خپل ټیکټ یا خپل پاسپورټ چې کم د ضروري سامان وي د لاس ته یو کتاب تسبیح په لاره باندې چې ته اړی هغه ځان سره په هغې کې محفوظ کېده مسواک دا پکې ځان سره محفوظ کېده خو عموما دغه بیګ سړی عادت ني نه هغه ته یو ځای کې چې ته هېر شي پاتې شي ته د ګرځولې بلد نه نو ښه دا ده که دا سامان دې د میانې په هغه جیبونو کې کېښود نو دا به بهتري د لنګ چل هلته خلک وي هغې به درته وښایي طریقې به درته هغې برابر کړي خو چې کله ته لنګ وو میانۍ دې پرې د پاسه وتړله نو د لنګ دا پلو پرې راواړوه او د میانۍ په دې ویښونو کې ورکړه چې دا میانۍ دې ښکاري نه چې چېته د غل د لاسه په پتري باندې یا په چاقو کټ نه شي. بل څادر به په سر کې خو دې څادرونو په سرونو نه پکار چې ته مخکې غسل وکړې دا مستحب دی که غسل ني او دسم کولی شي او د غسل نه مخکې تاله پکار چې ضروري نوکونه زیاتي نوکونه والې او څنګه زیاتي ویښته دي هغه کټ کې سنت برابر کې خوشبویي پورې کې دا تاله پکار چې دا د هغې نه مخکې وکړې دا چې خوشبویي به پورې کې چې د هغې وجود وروستو باقي نه پاتې کېږي که داسې سپری وي چې دا سپری دغه پکې نه الکوهل وغیره یا داسې عام نور عطر وي پورې کا خو داسې بعضې عطرونه چې د هغې وجود د احرام نه پس هم په انسان په وجود پاتې کېږي هغې نه به لږ ځان ساتئ. بیا به 2 رکعته نفل وکړي دې نفلو کې به دې سر پټ کړي وي او بهتر دا دی چې په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله احد ولولې دا ستا د شکرې منظم دی دا ستا د توبې منظم دی سنت الاحرام او د احرام د نبي علیه السلام یو طریقه هم ده دا 2 رکعته به وکړي سر به دې پټ کړي چې 2 رکعته دې کله وکړل بیا به سر ښکاره کړي. عموما زمونږ د وطن نه چې خلک ځي حج تمتع کوي دا هغه حج افراد او د قران خبره ځکه نه کوم وخت هم کم دی او خلک چې کم حج کوي هغه به درته ووایم حج تمتع کوي حج تمتع لاول عمره وکړي او د هغې نه پس بیا حج کوي نو دې به دې نه د عمرې نیت وکړي یا الله زه د عمرې نیت کوم ستا د رضا دپاره تی راته اسانه کړي او تی رانه قبوله کړي داسې به ووایي اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها یا نور الفاظ وي خو پښتو کې م ویلی شي د عمرې نیت به وکړي او د هغې نه پس به دې سر ښکاره کړي بس اوس دې په احرام کې شو او دې به لبیک ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا الله زه تا ته حاضر ولاړ یم خدای تعالی شریک نشته لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک خدای جمله تعریفونه او ثناګانې هم ستا دي بادشاهي هم ستا ده ټول نعمتونه ستا دي تعالی الله شریک نشته دا به ووایي په زوره به ووایي یو ځل یا 3 ځله یو ځل به په زوره خامخا وایي زنانه به یې وایي خو به یې پټ وایي په زوره به یې نه وایي او که د لبیک دا ذکر چاته نه یادېده
کمزورې دی نه پوهېږي بل ذکر الله اکبر الله اکبر یا لا اله الا الله دې په زوره ووایي خو دا مستون دی لبیک به تر هغې پورې وایي چې د دې حجر اسود ته نی ور مخامخ شوی کلاو بوی نن سبا خلق په لبیک شرمیږي په دې به نه شرمیږي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کوم انسان لبیک وایي د حج او د عمرې نیت یې وکړو دی لبیک وایي د ده نه ښي طرف ته او ګس طرف ته د دنیا د ختمېدو پورې د ځمکې د ختمېدو پورې چې کوم شین بوټي دی او یا کاڼې دی یا لوټه ده ټول ورسره لبیک وایي نو چې ستا د برکت نه په ایربونو کیربونو څیزونه لبیک وایي څومره ثواب دی وګټه او چې د اواز کم شین بوټي کاڼې جمادات نباتات اوري د قیامت پر ورځ بدله د الله په دربار کې ګویي کوي زموږ مخکې دا ستا ته د حضور چغې والی دی الله زموږ مخکې ستا د یووالي اوازونه کړي دي زموږ مخکې دا ویلي چې دله شریک نشته نو چې دغه څیزونه دله دا معصوم څیزونه الله په دربار کې ګویي کوي څومره غټه فایده ده ثواب یې زیات چې کوزیږي وی سبحان الله چې خیږي وی الله اکبر الحمدلله او لبیک وایا چا سره ملاقات کوي لبیک وایي وروسته وی السلام علیکم په ښکته کوزیږي بره کوزیږي لبیک وایا دا د دې حاجي او ترانه غوندې ده بس هر ځای کې لبیک وایا په دې مه شرمېږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله ویلي دي ذوالحلیفه کې چې نیت وکړه مانځه نه پسې هم لبیک ووایې چې په څاروي سور شو بیا لبیک ووایې چې روان به شو بیا به لبیک ووایې دا لبیک جاري ورته وساته ستا چې کوم بیگ دی چې د لاس د اوړو سامان د چا جدا کړی دی هغه بیگ ته به جرنده واچې هغې به د خپل نوم ولیکې په دغه لستي بیگ د خپل نوم ولیکه پاسپورټ نمبر په دواړو ولیکه نه نه خدا نه خواسته چې دروک نه شي او چې کوم داسې سامان دی چې هغه چاقو ده یا چاړه دی یا بیټري ده هغه به هغه بیگ کې ورکوې چې کوم ته هغوی ته حواله کړې یو غټ بیگ د جامو کپړو به هغوی ته حواله کړې هغه به د اجازه کې درکوي او چې ځان سره کوم راکوټې بیگ پیسې هغې کې به نه ږدي پیسې به دې کې کېدې ټیکټ پاسپورټ به هغې کې نه ږدي به ځان سره کېدې دا به ځان سره کې هغوی به دې په خپل ګاډي کې کېنئ او ایرپورټ ته به دې ورسئ ایرپورټ ته ستا نه بیګ دلته دوی واغېش به د دې غم مه کوه دا به جده کې درته میلاویږي خو یاد وساته داسې څیز چې هغه د نشې سره تعلق لري په دې ګوره ډېره غټه پابندي ده اوړه شی دا به ځان سره بلکل نه وړئ صابون مابون که دا وړې په بیګ کې کېده خو ضرورت یې ځکه نشته چې دلته په کوم قیمت دی هلته په هغه قیمت میلاویږي ټوت پیسټ وغیره برش که ځان سره وړې کېده که ني هلته هم په دغه ریټ او په دغه قیمت میلاویږي ضرورت یې نشته شړشم او تیل وغیره که دې پکارېږي دلته نه وړل ګران دي ته پرېږدي هلته میلاویږي زیت خردل ورته وایي زیت الخردل دا ورته وایي او په هر جنرل سټور کې درته میلاویږي نو څه پروا نشته که ځان سره د یو نړل بیا چې کله جهاز ته لاړ شي هغې به تلاشي واخلي او تلاشۍ نه پس به یو خاص مخصوص هلته د جهاز خپل طریقې کار دی اما د هغې برابرئ هغې ته ته پروا مه ساته بیا به جهاز ته وخېږئ چې جهاز ته خېږې ولې لبیک به وایې په پوړی چې قدم ږدې لبیک به وایې عموما په جهاز کې زنانه وي زموږ وطن خو دی دغسې اوس خبره اوږدېږي د زنانو دنیا ده او پرویز مشرف خو بیا دا ښځې نور هم په دا مخلوق ورسوری کړئ اوس خو تاسو دا چې کوم دا قانون وکړ دا کم پاس کړی دی چې ته څه وخت بیا د دې بیان هم درته وکړم نو هغه خو ښځو له نور هم دونه هم په فوج کې برتې کړه دونه جاله مسلودینن اخبار لیکلي دي چې شوکت عزیز وایي خوشحاله په دې شوم چې ښځې پیلټانې هم جوړې شوې مې په دې ګاډو کې دلته موږ ته ډرایوران هم کې ټانګو چابک هم په لاس کې ورکوي چې ټانګې هم چلی ولې ښځې دي نو ضرورت یې دی بس هغه قصه به خلاص زه خو لا وایم که چېرې دا یو قانون د حکومت د مرکزي پاس کړه چې دونه موده د ښځو په کور کې تېره کړه مونږ ګټه وکړه منډې مو والې چې بس دا سړي اوس په کور کې نه او دا ښځې بار روز او دا منډې تړلې وو دا به ډېر خوشي موږ به هم لږ دمه شو بس موږ به دا منځونه هم په دا کور کې شروع کړو دوی به راځي د جمعې دا منځونه به هم کوي د اختر به هم کوي پرېږدي چې دا معامله دا بل شان شي دوی له به هم خوند ورکړي موږ له به هم خوند راکړي افسوس دا قانون به پاس نه کړي اخله بار دیو ګرځي دا ګوډونه دې هم دوی لګي وکړي چارې دې هم لاس کې راوالي ترېشلې دې هم دوی وکړي ولې چې دا دې څه حقونه دي که نه دا دفترونه به هم ورته سړی پرېږدي چې زه دې کې هم تاسو منډې تړلې ووایه چې څه کولی شئ دا بانګونه دې هم دوی وایي دا اختر منځونه دې هم دوی وکړي موږ به کور څه موده بنګړي منګړي واچو کې به نو دي بار روزي پټکي دي په سر کې الله اکبر دا زموږ ملک پاکستان دی دا هغه ملک دی چې د لا اله الا الله په نوم جوړ دی دا هغه ملک دی چې انګریز مونږ د کلمې د ازادولو لپاره شړلی دی دا هغه ملک دی چې د
اسلام او د دین په خیال مونږ د انګریز نه خلاص کړی دی. ایجنټان د انګریزانو زمونږ د پاسه هغه وخت نه مسلط را روان دي. پروردګار دې د دین په خپل حفاظت وکړي. هغه سړي چې هغې لاسو کې بنګړي وي هغه د دین حفاظت نشي کولی. زمونږ د مشرانو نن په لاسو کې بنګړي پراته دي. امریکا چې څه غواړي هغه کوي. نور قانونونه لږ دي، تر یو پسې نښتې. بس پاکستان نور آباد که هر څه دې پکې شنه کړل، بس د ښځو دا حق والا بل پاتې و چې په دې پسې راځي. خبره نه لرې لاړه، ډېرې خبرې ډېرې مسلې دي زموږ په دې وطن پاکستان کې. خو زما وروڼو هلته په جهاز کې ښځې وي، خبره مې دې پورې کوله، ستا خدمت کوي او هغې د له ښه ډوډۍ، نو کوشش به کوي چې د هغې د نظر له بچو ساتي. او کومې سفر کې چې د سره زنانه ملګري دي، نو کوشش به کوي چې د هغې زنانو نه هم پرده وکړي، هغه هم نه پرده کوي. د بدقسمتۍ نه کمې ښځې چې په سفر کې ځي، بس هغه زنانه وایي هلته خو موږ ورور او خور یو. نه ورور او خور نه دي، هلته پرده نه کوي زنانه، بلکل به پرده کوي. خو لو مخ ګرځي دا ګناه ده. یو قسم ټوپۍ میلاویږي زنانو دپاره. مونږ چې څومره زنانه بوتلي الحمدلله پردې یې کړي، یو ټوپۍ میلاویږي، په هغې باندې یو روبن وتړي او په مخ یې راویزان کړي. احرام کې به زنانه مخ سره څادر نه جنګوي، دا نه چې مخ به کولوي، لږ به څادر د مخ نه لرې وي، مخ به پټ ساتي، لاسونه به پټ ساتي. د زنانو ولې احرام نشته. بعضې خلک وایي زنانو احرام نشته. د زنانو دا احرام دی چې ځان به په پرده کې کي، بس مخ سره بس لوپټه یا څادر نه جنګوي. یو ټوپۍ دې واخلي، په سر به کېږدي، روبن دې پرې وتړي، هغه روبن دې په ټوپۍ، هغه دا چت والا ټوپۍ وي، چت والا، نو په هغې باندې دې هغه څادر لرې اویزان کړي چې مخ سره څادر نه جنګېږي. بس نو قسم دې په حرم شریف مبارک کې زنانه په لوپټو کې ګرځي او داسې لوپټو یو طرف یې پیچله کې په یو طرف اچولي، بل پیچله کې په بل اوګاویزان کړي، کله وګرځي، مړی ښکاري، لاسونه ښکاري، سټې ښکاري. یا د الله نیکبختې بنیادمې، ته د الله رضا لځې که د الله قهر لځې. کوم ځای کې چې نیکي په دوچندو ده، هلته ګناه هم ګورې په دوچندو ده. او بیا په حجر اسود کې دا زنانه حجر اسود ښکلولو له کوشش کوي. قسم په الله چې سړو سره دقسې جنګېدلي، قسم مې راته وخوړ لکه دغسې. موږ د خپلو زنانه وایي حجر اسود ښکلو، راځئ یاره تا ټول خلک پلانکۍ ښځې تا راباندې ښکل نه، زه ته راځه چې بوځېدم ته ښکل که چې ورنږدې شي مې دغه سړو کې که ورننوتی شي، نه دا خو ډېره غټه ګناه ده، دا خو ډېره غټه ګناه ده. راځه حجر اسود ښکلول نه فرض دی او نه واجب دی. الله هر څه ویني که پام کوئ. ګوره زنانه باندې پوره پرده به کوئ چې کومې زنانه دي. یو به زنانه بغیر د نږدې رشته دار نه ځي. هغه نږدې رشته دار چې د زنانه سره مستقل تر مرګه پورې نکاح نه کېږي. رور سره به ځي چې ورور سره عمر له نکاح نه کېږي، پلار سره به ځي، زوی سره به ځي، د سره عمر له نکاح نه کېږي. رضاعي رور شو یا خواخې د خپل زوم سره پلیش، لیکن چا سره چې نکاح کېږي هغه سره بلکل نه ځي. چا سره کې څه موده پس نکاح کېږي لکه خینې به اوښې سره نه ځي. دې وخت کې خو نکاح د ورسره ځکه نه کېږي چې دا دوه خویندې یو ځای په نکاح اخېستل منع دي، خو که ستا دا ښځه مړه شوه نو بیا د دغې خینې سره نکاح کېږي. چې چا سره څه زمانه پس هم ستا نکاح کېږي هغې سره به هم نه دی. که داسې انسان ښځې ته میلاوېده حج پې فرض دی، او که داسې ورته نه پیدا کېده هله به پې حج فرض وي چې ځان لم داخله وکړي او خپل رشته دار لم وکړي. او که بل رشته دار ورسره نه پیدا کېده بیا پې حج هم نه دی فرض، ښځه به بلکل پرده کوي. نو سړي او ښځې دا نشته ورور او خور یو، وروره سلام علیکم، څنګه وروره خور یې، ته خو زما زوی یې، نه نه دا زوی دی او نه دا ورور دی. هلته پوره پرده به کوې. د الله رضا لکه دی خو په دې عمل وکړې، او که بل څه غرضي نو ما خو مخکې حدیث د نبي علیه السلام درته وکړو. نو جهاز کې به سړي ښځې یو بل نه پرده کوي، په لاره او بلکل پرده کوي، یو بل ته به نه ګوري. هلته د سړي ځان له کمره د ښځو ځان له یا د منځ کې پرده وتړي. چې دی ورسېږي مکې مکرمې ته، وخت ختم شو، دا باقي خبرې به انشاءالله د آینده جمعه کې وکړو. انشاءالله چې څه باقي خبرې پاتې دي دا به آینده جمعه کې درته وکړو. الله ذوالجلال دعا وکړي چې مونږ ته د صحیح حج کولو توفیق راکړي. چې څه واورېدل یاره ما ته ډېر لوی افسوس راغی. یو سړي خبره کوله چې یو سړی مې په مکه مکرمه کې ولیده،
چې په مکه مکرمه کې به ولید دلته به ګونډې خرڅول په مکه مکرمه کې مې ولید حج ته تللی ایمن چې حیران شوم چې هغه غریب سړی جامې شلېدلې بچي خپې هم لښتې او ګونګړي به په پاکستان کې خرڅول خو دا خو هغه دی ورلم هلکه ته فلان کې ما ته وی چې او راته غاړه هلکه ته خو هغه ګونګړي مار کاکا خو نه یې که نه ته وی ما ته چې همغه ګونګړي مار کاکا یم هلکه ته څنګه رالې الله اکبر وی ما ته وی چې وروره زه خو ګونګړي مار یم خو رب مې ګونګړي مار نه دی زه ګونګړي مار یم خو رب مې ګونګړي مار خو نه دی که نه نو موږ غریبانان یو لیکن الله غریب نه دی که مونږه کمزوري یو بې وسه یو الله تعالی مو وس لري الله مو ګونګړي مار نه دی الله مو غریب نه دی د الله در کې دعا وکړئ د الله نه په اخلاص الله دعا قبلوي پروردګاره د چا مسلمان په زړه کې چې د بیت الله مې نه الله ته توفیق ولا ورکړي چې پروردګار او رسول کې چا که داخلي کړي دي که نارینه دي که زنانه دي الله ته بوتله کړي او د خپل رضا لپاره سفر نصیب کړي او په خیر او په عافیت باندې پروردګاره واپس راوستل یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دمنا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دمنا ډېر پاجزۍ مالک دا مې دي سوالونه زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دمنا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دمنا ما نظر کې غاری مدینه تمنزلنا زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا تیر پاج زئی مالک دامي دي سوالنا زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا او مدام دی ارمان چې مدینه کې اوسېدلې ده یا نخوا کې د محبوب په چغو جړېدلې ده یا لکه بلال په تغدو شګر غړېدلې ده زر مې ویل بوزاد کې دا مې دي ارزونه زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا ما نظر کې غواړي مدینه ته منزلونه زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا او نو تا په خپل نبی باندې نازل کلام الله او تاج د لولا خلی نبی توراتاک او بل دې زمون ګل مل مپارش مولاک تا خپل کوي په قران دي صفاتنا زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا ما نظر کې غاری مدینه ته منزلونه زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا او نو کال په کال زمینم چې روان ورلا شقان شي زپات حیران شم په اوښکو مې ګریوان شي زلا تسلی ورکم پورا به مې ارمان شي زه سیرې ګریوان ګرځم ته مې واوره فریادونه زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا ما نظر کې غواړي مدینه ته منزلونه زما ربا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا یو ځل په نصیب مې د آقا کدی دننا نوم هدایت شالرم سائل باندې یادېږما او داسې ګل دې راکړه چې هر وخت پرې نازېږما زر مې ورله بوزه بې
دیدنا نصبرېږما تا کړي هر وخت د صادقانو امدادونه د مهربا یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه ما نظرګې غواړي مدینې ته منزلونه د مهربا یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه ډېر پاد ځای مالک دا مې د سوالونه د مهربا یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه ما نظرګې غواړي مدینې ته منزلونه د مهربا یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه ډېر پاد ځای مالک دا مې د سوالونه د مهربا یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه یو بل په نصیب مې د آقا کدیدنونه سرور لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي دالۍ د مینې جوړم نبي سرور لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي او مدینه خله حرم دې زید قرات کل عالم دې روحان پیار بوجم دې د دنیا انور چې غلام دې هغه انور لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي ودالۍ د مینې جوړم نبي سرور لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي یا پتا رب خپل مهربان شي ورسره استوي روان شي دغه مشکل ورته آسان شي یو ځل په توکل د زړګي سر لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي ودالۍ د مینې جوړم نبي سرور لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي یا خلق مار سار سوایا سوف خفصو پارزائی مونږ مدینې ته برف بیائی د عمر درد په مې ماته شي کوثر لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي ودالۍ د مینې جوړم نبي سرور لزما د خیر البشر لزما چې رب رضا شي د خیر البشر لزما چې رب رضا شي